بسم الله الرحمن الرحیم. نن چې محترمو زمون کم کلیپ ته دې حواله سره دی چې آیا زنانه به تراوی کوي او که به نه کوي. دویم خبر زمونږ دا چې دوی به صورتونه کم کم وی په تراو کې. دریم خبر دا چې په دې باندې ثواب څومره دی او دغه رنګې څلورمه خبره دا چې دوی به نیت څنګه تړي. پنځمه خبر دا چې مکمل د تراو ترتیب او طریقه کار به څنګه وي چې دوی به دو رکعات کوي کو څلور رکعات. چې کله زنانه څلور رکعاته برابر کي نو بیا به څه وي په تراو کې. ټولو زنانو ته پته نشته دی، چاته هم پته نشته چې څلور رکعاته برابر کي نو دوی به څه وي. دا څونه خبرې ما وکړې. اکثر زنانه داسې وي چې هغوی د دې نه خبر هم نه دي چې آیا موږ کم کم صورتونه دا په تراو کې وایو، څو رکعاته به کوو، نیت به څنګه وي او تراوی څو رکعاته وکړو. بالکل په دې کې کنفیوز دي چې څه وکړو. موږ انشاءالله العزیز دې حل به نن زه تاسو ته په دې کلیپ کې مکمل درکوم. لومړی خبره محترمو دا چې زنانه به تراوی کوي او که به نه کوي. زمونږ ډېرې خویندې داسې وي، ډېرې میندې داسې دي چې هغوی په دې تمه باندې دي چې تراوی به کوي، صرف سړي به کوي، لیکن زنانو د تراو هېڅ ضرورت نشته دی. ډېرې زنانه په دې تمه باندې دي او کومې زنانه کو تراوی کوي نو هغوی یا څوک اته رکعاتو کې، څوک 11 رکعاتو کې. دا مو ته پته شته نه چې څو رکعات تراوی به کوو. یاد ساتئ محترمو، څنګه چې تراوی دا سنت مؤکده دي په سړو باندې، دقه شانتې سنت مؤکده دي په زنانو باندې. سړی تراوی کوي، زنانه به سر کې محترمو تراوی کوي. ځکه نبی کریم صلی الله علیه و وسلم جماعت ته رالی، د تراو جمع ورکوله، هلکه رالی په تراو کې شرکت وکړو. خو چې کله سبا ماسوتن شو، نبی کریم صلی الله علیه و وسلم چې راووتو، صحابه کرام سم ډېر راغلي وو. د ټولو صحابه کرامو نورو ته ویلو چې نبی علیه السلام سره ناشنا ورته مو شروع کړی دی، خوند یې ورله ورکړو. سم ډېر صحابه کرام راغلل. چې په درېیمه شپه نبي کریم علیه صلات وسلام راووتو تراو دپاره، نو په جومات کې ځای نه و. په څلورمه شپه نبي کریم علیه السلام راونوتو. ولې راونوتو؟ د دې یرې نه نبي کریم علیه السلام په خپله وایي د دې یرې نه راونوتمه، ما وی هسې نه چې تراوی په تاسو باندې فرض نه شي. نو درې شپې نبي کریم علیه صلات وسلام جمع سره تراوی کړي د صحابه کرامو او دغه رنګې شل رکعات محترمو دا کړي دي، 6 رکعات کړي دي. نو موږ به تراوی کوو محترمو 6 رکعاته. بیا د عمر صاحب په دور کې هغوی دا وي چې نبي کریم علیه صلات وسلام دا سلسله جاري ساتله چې زه د روزانه تراوی کوم، خو ځکه نه کومه هسې نه په دوی باندې فرض نشي. نو بیا به ځان له ځانه صحابه کرامو تراوی کولی، نبي کریم علیه صلات وسلام هم ځان له کولی. کله د عمر صاحب دور شو نو بیا هغه راټول هلکه راجمع کړل په یوه جمع باندې چې تاسو یو امام بسې تراوی کوئ په جمع باندې. نو څنګه چې محترمو سړي تراوی کې دقه رنګې به زنانه دا محترمو تراوی کوي. څو رکعاته به کوي؟ 8 رکعاته تراوی دا محترمو نشته دی. سړی به هم 6 رکعاته تراوی کوي او دغه رنګې ښځې به هم 6 رکعاته تراوی به کوي. زنانه په دې کې صورتونه کم وي. یاد ساتئ چې کم صورت خوښي هغه دې وي، خو وروسته نه راځي. مطلب دا شو که نه چې الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل ویلي، ورپسې به نمبر د ایلاف قریش وي، وروسته به راځي نه. یا بعضې زنانه داسې وي چې هغوی له صرف قل هو الله احد ورځي. نو که داسې زنانه یي چې نور صورتونه زده کولی نه شي، نو صرف په قل هو الله احد باندې هم تراوی کولی شي. او که داسې وي چې هغه نور زده کولی شي، نو کوشش ته وکړي چې پوره قرآن دی نور دن پکې زده کړي. او په دې رمضان کې زده کېږي، هلکه اکثر فارغه وي، نور صورتونه هم پکې زده کوي او دا پکې شروع کوي. سړی به تراو نیت داسې کوي، نیت کوم د زړه د اخلاصه 2 رکعاته سنت مؤکده تراوی په دې ازر د ماسوتن په دې ازر وهه په دې ازر امام پسې په رضا د خدای حاصل تعالی را محمد کعبه شریف پلور الله اکبر. او حذف کوي چې 2 رکعاته سنت تراوی مونږ ادا کوم د دې ازر وهه د دې ماسوتن محمد کعبه شریف پلور الله اکبر. او دغه رنګې تراو ښځې به اکثر کوي، بعضې ښځې 2 رکعاته کوي، بعضې ښځې 4 رکعاته کوي. کوشش محترمه بکاره 2 رکعات هم کېږي، 4 هم کېږي. تاسو 4 رکعاته وکئ، بیا سلام وګرځوئ، بیا 4 بیا سلام. خو د ټولو نه بهتر طریقه داسې ده تاسو 2 رکعاته وکئ، بیا سلام وګرځوئ، بیا 2 رکعاته وکئ،
بیا سلام وګرځوئ، بیا 2 رکعاته وکئ، بیا سلام وګرځوئ. چې کله تاسو 4 رکعاته برابر کړئ د هغې نه بعد به څه وایئ؟ 3 کلمه سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظیم. زمونږ ډېرو خویندو ته پته شته نه چې څه به کوو. 4 رکعاته برابر کړو نو بیا به څه کوو؟ خبر هم ترې نه وي. نو چې کله تاسو 4 رکعاته برابر کړئ ته راوو، بیا به 3 کلمه دا به لازما یو پیره وایئ. دا رنګې پکار خو دا چې 3 پیرې ووایئ، کو ټایم نه سره شاټي نو بیا خیر دی، یو پیره هم د ویلی شئ. ځکه دومره ټایم پکې پکار ده چې تاسو 4 رکعاته وکړل، چې بس څومره ټایم کې تاسو 4 رکعاته وکړل دومره ټایم به لږ صبر کې ذکر وکړئ. نو خیر 3 پیرې تاسو 3 کلمه ده ووایئ. په یوې سجدې باندې الله پاک انسان له 80,000 نیکۍ ورکوي. یا بعض علما کرام وایي چې 1500 نیکۍ الله پاک په یوې سجدې باندې ورکوي. نو په قیام به څه ورکوي، په رکوع باندې به څه ورکوي. الله پاک وایي ما په تاسو باندې روژه فرض کړه. نبي کریم علیه السلام وایي ما په تا تراویح فرض کړئ. نو ته روژه منې، روژه نیسې او تراویح نه کوې، نو یو قسم له اطیعوا الله و اطیعوا الرسول نه شو که نه؟ اطیعوا الله د الله پاک خبره منئ او اطیعوا الرسول د پیغمبر خبره منئ. نو که تراویح کې د پیغمبر خبره منئ، که نه کې د پیغمبر خبره دا نه منئ. نو کوشش وکړه محترمو چې تراویح هم کوو، ورسره روژه هم نیسو ښه په طریقې سره، ځکه چې دا رمضان په کال کې یو کله راځي. السلام علیکم ورحمة الله.